بسم الله الرحمن الرحیم مختصر القدور والا سبق نمبر 41 کې د باب صلات العیدین یا باب صلات العیدین دسنه مصنف رحمت الله علیه د دوړ عید ولا مسلې د منزول کم مسائل د عادت خای تفصیل سره مختصرا د کتاب کې موږ کو دغه مسائل ذکر کوو ایچ یستحب فی یوم الفطر وړه اختر کې دا مستحب ده ایت عمل انسان شیئا قبل الخروج الى المصلى چې سړی خوراک مراک وخوري د عیدګاه ته تلنې نه مخکې دا سنت طریقه ده چې وخوري ویغتسل ولمبیږي ویتطیب خوشبو ولګوي ویلبس احسن ثیابه کمې کپړې خوښې ښایسته وي یا نوي کپړې دې واغوستی ویتوجه الی المصلی بیا د عیدګاه طرف ته روان شي مغزې کې څه وکړي ښه مزیدار لمانځه ته تیر شي ولا یکبر فی طریق المصلی ښه د لارې کې کله روان عیدګاه ته بیا به تکبیر نه کې الله اکبر بنی عند ابي حنیفه رحمه الله د امام صاحب مذهب ده ويكبر عندهما صاحبین په نسبت تکبیر کولی شي یا دی مخته یوه خبره تکي چې عید په ورځ باندې وړه اختر دی که د ستر اختر دی غټ اختر وړوک اختر بقر عید یا بقرې یا عید الفطر ولا يتنفل في المصلى په عیدګاه کې به نفلونه نه کوي عیدګاه کې نفلونه نه کیږي قبل صلات العید المنځه نه مخکې انده شی ته المنځه نه ورسته نه کیږي مخته نه کیږي نه به کوي ښه یوه خبره بیا کوي فاذا حلت الصلات څه کله د عید ولا المنځ حلول شي څنګه حلول شي بارتفاع الشمس چې مې سترګې راجکه شي یوې نظې برابر یا دوه نظو برابر نه دخل وقتها د عید المنځه ولا وخت باز داخل شو اوس کول شي ده کوم ټیمه پرې اله الزوال نیمې ورځې پرې زواله پرې فاذا زالت الشمس خو څه کله نیمه ورځ د ناتیره شوه زوال وشولو خرج وقتها بس اوس د نه عیدي ولا وخت ووتلو مخته به څه کله د عید لمونځ کې د څو رکعته کې څنګه به کوي ویصلي الامام بالناس خلکو ته به امام مونځ پړاو کې د عید ولا رکعتین دوه رکعته یکبر فی الاوله تکبیرة الاحرام اول رکعت کې به اول تکبیر وکړي تکبیرة الاحرام وتیل شي دا به وکړي نیت به وتړي بیا وثلاثا بعدها بیا دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نه بعد یعنی الحمد نه مخکې به درې تکبیر وکړي دي دل شي تکبیر زواید ثم یقرأ فاتحة الکتاب بیا به الحمد شریف وي وسورة معها سورت به ورسره وي ثم یکبر تکبیرة یرکع بها بیا به تکبیر وکړي رکوع ته به ټیټ شي ثم یبتدئ فی الرکعة الثانیة بیا څه کله دویم رکعت شروع کړي که نه بالقراءة ډایرکټ ورکړي الحمد شریف شروع کړي فاذا فرغ من القراءة څه کله د قرات نه فارغ شو که نه هغه نه بعد کبر ثلاث تکبیرات درې تکبیره وکړي رکوع نه مخکې وکبر تکبیرة رابعة څلورم تکبیر وکړي هغه سره یرکع بها رکوع ته به لاړ شي ویرفع یدیه فی تکبیرات العیدین د دواړو عیدو ولا تکبیرو کې به لاس اوچتوي ورسره بیا مخکې ثم یخطب بعد الصلاة خطبتین بیا د واړه اختر که د غټ اختر لمانځه نه بعد دوی خطبې یایي یعلم الناس فیها صدقة الفطر و احکامها په هغې خطبې کې به خلکو ته د صدقه فطر مسایل ښیي او د صدقه فطر والاحکام به ښیي انده شي ته ستر اختر والا کومې مسایل دي هغه به ورته ښایي